الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. خلاصہ سورہ بقرہ. ابتدا کے دا خبرہ چې صراط مستقیم دغه قرآن ہی دے. بیا درې فرقې چې سورہ فاتحه کې ذکر وی مومنان نو داغی صفات دی دے کې، کافران نو داغی عناد ذکر وی، منافقان نو داغی عادتون ذکر دی. بیا دا قرآن دری بنیادی مسئلے توحید سرد دلائلو، بیا رسالت او نمنن کو تا چیلنج ورکول. بیا باس بعد الموت. بیا داغین بعد دا خبره چې خالق او عالم په هر شی باندې یوازې الله دی. خالق د هر شی الله دی، عالم په هر شی باندې یوازې الله دی. په دغه مناسبت واقعه د آدم علیہ السلام چې داغه زمن کې الله د انسان مقام مخی. بیا بیان تفصیلی د بنی اسرائیلو. داغوی د تاریخی بدعهدو او بدعملو تذکرہ. او د الله تعالی د نعمتونو تذکرہ غوی باندې. بیا داغوی د دریو طبقو ذکر چې بنی اسرائیل درې قسمه خلق دی. یو د دوی مولایان چې د مالی فائدو د پاره احکام خداوندی بدلی. دویم د دوی عوام چې هغه خو صرف ماده پرستۍ کې اخته دي. دریم د دوی منافقان چې داوی کردار دوروخه دی. بیا د دې خبرې ذکر چې د خپل کفر د پاره دوی غلط استدلالونه کوي. بیا دا خبره چې دای په مسلمان معاشره کې غلط رواجونه او غلط کلمې رایج کول غواړي. بیا مسلمانانو ته دا بیان چې تاسو خپل دین باندې کلک ولاړ یې. د الله خوشالول مد نظر وساتئ، د مخلوق نه. بیا د دې بیان چې ابراهیم باندې داوه خو ټول لري،
خو ابراهیم خو مسلمانو علیہ السلام او داغه فیملیوم هغه وا چې ټول مسلمانانو. بیا دې بیان چې د ابراهیم په خاندان کې پیغمبران تیر شوي دي د خپل وخت امامانو. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت ابدی امام دی. د دې وجه د منځ دواړو قبلو ته کړل او قبله زکه بدل شو چې دا خبر خدای په تورات او انجیل کې ورکړو مخکې نه. بیا بیان دې چې د ایمان او دیندارۍ لاره کې دو شیونه دا موانع وي. موانع هندرنس تاسو ورته څه وایي؟ رکاوټ ورته وایي. موانع چې لار بندش شو. دو شیونه پکې بندشونه دي، یو حب جاه بل حب مال. نو الله تعالی وی دې دوړو بیمارو علاج کوي. د حب جاه علاج کوي منځونو سره او د حب مال علاج کوي روزي سره. بیا دې بیان چې څه خلق دانسته تور د الله حکم پټول غواړي دا د لعنت مستحق دي. الا چې توبه وباسي د خپل غلطۍ اعتراف په هغه فورمو کې چې کوم ځای غلطي کړې ده. بیا مسله توحید سره دلایلو او بیان د مشرکانو چې دا دوه قسمه خلق دي، یو مشران یو داغوی تابعدار. د قیامت پر بدوانه د یو بل دشمنان دي. د آبا و اجداد اهمیت په خپل ځای، حکم اعمال داغوی چې د دین خلاف وي داغه مخالفت لازمی ده. دین په یو عمل کې حصر کول دا ښه تصور نه دی. دین خو یو مکمل سیټ اف رولز دی. من جمله داغی رول څخه یو رول د قصاص دی. قصاص د انساني معاشري ژوند دی. نور انسانان محفوظ. بیا تفصیلی بیان د روزه سر احمد علی کا یا تفصیلی بیان د روزه وای چې قصاص ژوند دی. یا ورپسې تفصیلی بیان د روزه بیا دا خبره چې پیغمبر نه د دیني مسلو تاسو کوي، دنیوي معاملات نو تاسو کوي. دا الله تعالی کې جنگ کول
چې کله لازم شي بیا وکړي مکوو. بیا بیان د حج تفصیلی او دو خبرې یا دوه قسمه خلک، یو هغه چې د مال او د منصب د حاصلولو لپاره د لوی فساد نه هم درېږي نه کوي، دنیا تباه کوي، وایي چې ما راته ویلی شي، دنیا تباه کوي، وایي چې زما وعده برقرار شي، مال او منصب لپاره د عظیم ترین فساد نه هم مخ نه اخلي. او دویمه کړه هغه ده چې هغه خپل مال د الله د رضا لپاره خرڅ کړي. مومنان کہ جنت ته تل غواړي نو تاریخ د اقوامو دی وګوري، مصائب او مشکلات ته بزان کیا سکے. بیا مسئلہ د جنگ تفصیلی، مسئلہ د جنگ تفصیلی چې اسباب موجودی بیا دا واجب شي، چې اسباب موجود یا واجب شي. بیا بیان دی چې د شی وقت منفعت ته وګوره، دینه فساد ته وګوره، نظام ته بچا وقتی نه ته وګوره، دې ته وګوره چې دې فساد ډېر ډېر دی ویل، لکه شراب نوشي او قمار بازي. وقتی تو خبردار څه فائدہ ورکړي، تو اللہ رب دا فساد ہی فساد. بیا مسئلے کا نکاح و طلاق تفصیلی چې کورنۍ ژوند جوړ شي. بیا بیان دی چې د بزدلۍ په اساس د واجب جنګ نه تېښته کول دا تا له مرګ نه نشي بچولی. بني اسرائیل ته وګوره، دروغ ته ویل خو مرګ نه بچ نه شو. او چې کله همت وکړو نو خپل ضایع شوی عزت بیا واپس راوړو، ضایع شوی د لاس وته عزت واپس راوړو. بیا بیان دی چې الله انسانانو له اختیار ورکړی دی، لہذا اختلاف د یو فطري عمل دی چې اختیار ورکړي د اختلاف په وخت کوي. بیا مسله توحید او بیان دی چې عقیده د چا په زور نه بدلي، په کنه سکول وکړي عقیده چا په زور نه بدلي، په قائل او عمر په قائل او تاسو څه زره قائل ثاني قناعت بیا درې کې مختصر د ابراهیم او یو د عزیر چې ګوره ابراهیم باطل پرست بادشاہ سره ډیبیټ څنګه وکړو، عزیر او ابراهیم علیهم السلام دواړو الله تعالی د مرګ نه بعد ژوند څنګه ور مشاهده کړ. بیا بیان دی چې خلق مال کو خرڅ کوي خو څوک خالص الله لپاره نو اجر به مومي، څوک د ریاکارۍ لپاره ناغه ورته وبال. بیا مسله د ربا د سود د انټرست
چې دا موجب د عذاب دی. بیا اصول د معاملات چې لین دین کوي خرڅول رسل نو دا طریقې خپلوي. بیا مسله توحید او بیان دی چې دا د دین کومه عقیدې دي ټول پیغمبرانو دا عقیدې لري. سوره پورې چې د عمل تعلق دی نو اعمال خدای هغه لازم کړی چې انسان یې کوي